وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترمو د شوال د میاشتې شپږ روزې نیول د دې ډېر اجر دی او دارنګ غټ فضیلت په حدیث کې راغلی. صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. چا چې د رمضان د میاشتې روزې ونیوي او بیا پس شپږ روزې د شوال د میاشتې ونیوي نو دا داسې دی لکه ټول کال چې روزې. تاسو دې ته وګورئ دا شپږ روزې نیول د شوال د میاشتې څونه اجر دی لکه سړی چې ټول کال روزې. ګورئ محترمو رمضان د میاشتې روزې ونیولی شوي او بیا پسې د اختر د میاشت شروع شوه نو دا شپږ روزې الله رب العالمین دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې دا ونیسو. د الله پیغمبر په دې حدیث کې د دې هغه فضیلت ذکر کړی لکه سړی چې ټول کال دا روزې. د دې شپږو روزو د نیولو حکمت څه دی؟ علماو د دې روزو هغه حکمت او د دې هغه پیدې ذکر کړي دي چې غټه پیدې خدا ده چې کله سړی دا شپږ روزې د شوال د میاشتې ونیسي نو دون اجر دی لکه ټول کال چې دا روزې. دویم دا چې دا شپږ روزې د شوال دا د سنتو په شان دي لکه د منځونو سره سړی دا سنت کوي سحر سره ماسپښین سره ماښام ماخوستن سره دارنګې سړی نوافل کوي نو په دې سره هغه کمې پوره کیږي کوم چې په فرضو کې واقع شوي نو دارنګې په دې روزو سره هم هغه کمې پوره کیږي چې کله د سړي نه په رمضان په دې روزو کې څه کمې واقع شوي نو د دې شپږو روزو د وجې نه هغه کمې هغه پوره کیږي. دارنګې بله پیدا دار محترمو چې په دې سره سړی الله رب العالمین ته نږدې کیږي. لکه سړی نوافل کوي او کثرت نوافل کوي نو په دې نفلونو سره سړی الله رب العالمین ته رسیږي الله ته نږدې کیږي مرتبه اوچتیږي. دغه شان په دې روزو سره هم الله رب العالمین ته سړی نږدې کیږي او هغه مرتبه اوچتیږي. بله مسله چې هغه تعلق ساتي د روزو سره هغه دا ده چې سړی کله دا روزې شروع کوي نو دا یاد ساتل پکار دی ګوره د اختر د ورځې نه به نه شروع کوي ځکه د اختر د ورځې د روزې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي. نه به سړی د غټ اختر په ورځ باندې روزې نیسي او نه به د ورکوټې اختر په ورځ باندې سړی روزې نیسي. دې نه د الله پیغمبر منع کړي البته بیا وروسته شروع کولی شي وروسته دې بیا نیسي. بله خبره پکې دا ده چې دا روزې سړی پرله پسې هم نیوی شي او دارنګې جدا جدا هم نیوی شي. لکه یو سړی وایي زه دا شپږ روزې لګاتار نیسم نو امیم نیوی شي او دارنګې یو سړی وایي چې یاره زه جدا جدا نیسم یوه تې نیسم بیا بله خورم یا دوه نیسم بله خورم او بیا دوه نیسم. به هر حال دا ټول جایز دي که سړی لګاتار نیسي امیم نیوی شي او که جدا جدا یې نیسي نو هم نیولی شي. بله خبره پکې دا محترمو چې دا روزې د میاشت په اوله کې هم نیوی شي او دارنګې په منځ کې هم نیوی شي په اخره کې هم شي. لکه اوس یو سړی وایي اختر تیر شو او یاره زه دا روزې شروع کوم په دې اول کې نیسم هم نیولی شي. یا یو سړی وایي چې یاره زه به د پنځلسو نه اخوا ونیسم نو هم نیولی شي. یا یو سړی وایي چې یاره یو 10 ورځې پاتې شوي یا 8 ورځې پاتې شوي او زه اوس دا شپږ روزې نیسم هم نیولی شي. خو به هر حال په حدیث کې ډېر غټ اجر راغلی لکه حدیث تیر شو د الله پیغمبر فرمایي چې چا دا شپږ روزې د شوال د میاشتې ونیوي دا داسې لکه ټول کال چې روزې. الله دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل
في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر